ابراهيم عليه السلام یو ځل الله پاک تو فرمایل چې الله ما تو خیته مډ څنګه راځوندې کې الله پاک ورته فرمایل چې ابراهيم ولستا په ما یقین نشته دی. ابراهيم عليه السلام ورته فرمایل یقین می در باندې شته دی خو زه خپل زړه ته تسلی ورکول غواړم زه خپل زړه ته سکون ورکول غواړم. الله پاک ورته بیا څه جواب ورکو دا ویډیو لګاو ګورئ یو ډیره عبرتناک ویډیو ده هغه خلکو د پاره سپیشل چې کم خلک په دې دنیا کې د نورو خلکو نه مرسته غواړي د نورو خلکو نه مدد غواړي په الله پاک باندې یقین نه ساتي نو هغوی دپاره په دې ویډیو کې یو ډېر غټ عبرت پروت دی. وردا واقعه چې کوم ده الله پاک په قرآن شریف کې فرمایلی ده الله پاک په قرآن شریف کې دا واقعه بیان کړې ده. جی اوس په کوم صورت کې د کچرې تاسو قرآن سټډي کوئ نو کامنټ وکړئ چې الله پاک دا واقعه په کوم صورت کې دغه کړې ده موږ ته بیان کړې ده د خوږ نبی په ذریعه باندې د وحی په ذریعه باندې د خوږ نبی په ذریعه باندې دا واقعه الله پاک موږ ته په قرآن شریف کې په کوم صورت کې بیان کړې ده نو کامنټ لازمي وکړئ. راځو چې د واقعي طرف ته چې ابراهيم عليه السلام یو ځل الله پاک لوي چې الله ما تو خیته مړي څنګه ژوندې کې الله پاک ولو فرمایل چې ولستا په ما یقین نشته ته په ما باندې یقین نه ساتي نو ابراهيم عليه السلام ولوي چې یقین می در باندې شته خو زه خپل زړه ته تسلی ورکول غواړم. الله پاک ورته وی چې صحیح ده داسې چلو که چې څلور پرندې وساته څلور پرندې او هغه چې بیا کله مړي شي نو هغه بیا ته په څلور غرونو باندې یو بل نه فاصله کې خښې کا څلور غرونو باندې یو دلته یو فلاني ځای کې یو بل ځای کې یو بل ځای کې څلور غرونو کې فاصله کې یو بل ناغه مرغۍ ته خښې کا جي اور بیا ته هغه مرغو له یو आवाज وکړه د ما په حکم باندې به دغه مرغۍ د ستا لاس ته زه درولم چې دې دا غوښې ته یو ځای کې خښه کا بل ځای کې خښه کا په مختلف غرونو باندې بعض روایتو کې د یو مرغۍ چې کوم غوښه دغه په څلور مختلف غرونو باندې خښولي خیر چې هر څه دي خو دې ځکه الله پاک چې کوم دی غله څه مشکل نشته دی. الله پاک ته هر څه ډېر زیات آسان دي الله پاک ته هر څه آسان دي الله پاک زمو زندگی بدلولو والا دی الله پاک زمو حالات بدلولو والا دی الله پاک هر څه کولی شي. نو ابراهيم عليه السلام ته او بیا ابراهيم عليه السلام کړي هم دغه رنګو ابراهيم عليه السلام په څلور مختلف غرونو باندې دغه مرغۍ غوښې خښې کې او الله پاک په حکم باندې دغه مرغۍ ابراهيم عليه السلام لاسو ته الله پاک راوستلې وي ژوندۍ کړې وي دوباره. نو الله پاک دا خو د مونږه عقیده ده په دې باندې خو مونږ عقیده لرو مونږ مسلمانان یو چې مونږ به الله پاک دوباره راژوندي کوي د قیامت پر ورځ باندې به حساب کتاب کیږي د قیامت پر ورځ باندې مونږ عقیده ساتو دا د زمونږ بیلیف دی دا د مونږ عقیده ده. نو دا یو شاړ غونته واقعه وه چې پکې یو ډېره غټه عبرت زموږ دپاره د هغه خلکو دپاره سپیشل څوک چې په الله پاک باندې یقین نه ساتي توبه خدای توبه یا بل انسان وسیله کوي یا د الله پاک نه علاوه د باباګانو نه مدد غواړي باباګانو او پیرانو پسې ګرځي نو د هغوی دپاره هم په دې ویډیو کې یو ډېر غټ عبرت وجي. نو ویډیو له ثواب په نیت باندې مخکې ملګرو له ورسوئ کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله ضرور لیکئ د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.